ذوالفصالی صفات الله لیست عین ذات دا صفات عین ذات نه دي یعنی نه دي عین مفهومان مفهوم یو نه ده لکه علم عین ذات دی الله نه ده یعنی مفهوم یو نه ده لکه د ذات مفهوم د علم مفهوم لکه متغیر ده لکه علم مبدا الانکشاف ته وایي الذات حقیقت ته وایي لکه انسان حقیقت ته ذهن کې صفت ته نو صفات ته الله نه دي عین ذات په دې معنی سره چې صفات ته الله نه دي عین ذات مفهوما معنی یې ونه ده نو د علم معنی د ذات معنی یې ونه ده د قدرت معنی د ذات معنی یې ونه ده ولا غیرن ان دي غیر الله پاک نه ولا غیرن سواه ځان فیصل غیر نه دي اوس اعتراض دی چې غیر خو دي ځکه غیر علم یوه معنی ده د ذات بله معنی ده ته وایې غیر نه دي یوه بل دا خو ارتفاع هم نقیضین دي چې ته وایې عین ذات نه دي غیر ذات نه دي یا خو ارتفاع د نقیضینو راغلی ځکه عین غیر غیر په معنا د لا عین دا خو نقیضان دي لکه انسان لا انسان ارتفاع د نقیضینو خو جایز نه ده ته څنګه وایې چې عین نه دی غیر نه دي دا یې وایي نه نه غیر معنا دا نه ده چې نقیض دی عین ده دلته غیر بله معنا ده سواه یا غیر په الله نه په وجود کې سواه دا معنا چې په وجود کې ورنه غیري ځان فصالي او منفصلي په وجود کې وجود کې منفصلي لکه زید امر نه منفصل فی الوجود ده تامه کې انفصال وجودي ده نو لا غیر الله نه غیر نه دي هلکه عین نه دی غیر نه دي دا خو اتفاق نه کې ځل چې عین نه دي مفهومان په معنا کې غیر نه دي په معنا کې دا وایي نه نه دا نقیض نه ده بلکې دلته غیریت په معنا د انفصال وجودي سره ده یعنی وجود کې جدا نه دي د رب په وجود موجود دي دلته عین غیر دا نه دي نقیضان ځکه ذات عین ذات دا معنا عین معنا دا چې عین نه دي ذات سره یعنی مفهوم یې ونه ده ذات ته الله د علم مفهوم یې ونه ده اوس یې دې نقیض دا ده چې مفهوم یې یو وي دا یې نقیض دا یې نه ده نقیض چې په وجود کې جدا نه وي دا یې نقیض نه ده عین ذات معنا ده چې مفهومن یو وي نو نقیض یې دا ده چې نه یې مفهومن یو دلته دا دواړه نه دي مراد چې عین ذات نه دي یعنی مفهوم یو نه ده ولا غیر انې مفهوم غیر ده دا نقیضان دي دلته دا معنا نه ده دلته دواړه بیل بیل دي عین ذات نه دي یعنی مفهوم کې عین نه دي غیر نه دي یعنی په وجود کې غیر نه دي دا نقیضان نه دي نو عینیت مفهومی نقیض غیریت مفهومی ده عینیت وجودی چې ذات کې یو په وجود کې یو دې نقیض ده غیریت وجودی چې په وجود کې غیري دا دواړه نقیضان نه دي مراد عین نه دا نه ده مراد چې عین نه دي وجودن نه دي غیر وجودن دا نقیضان دا معنی نه ده چې نه دي عین مفهومان نه دي غیر مفهومان دا نقیضان إذ نقيض كل شيء رفع نقيض شيء رفع دي شي ته دلته معنا ده عین ذات نه یعنی په وجود په مفهوم کې مفهوم یې نه ده غیر دا معنا چې نه دي غیر په وجود کې دا خو نه دي نقیضان یا د ارتفاع د نقیضانو نشته عینیت مفهومي ده غیریت وجودي ده دا خو یو بل پر رافع نه دي نقیض دي شیخ رافع دي شي نه ده لازم شوی ارتفاع نقیضین
دا مسلک ته اهل سنت والجماعت ته چې صفات ته رب نه عین دي نه غیر دي، یعنی عین نه دي مفهومان، غیر نه دي وجودن، وجود جدا نه ده. اوس صفات ذات ته وایي، صفات الافعال ته وایي. مطلقاً دا معنی ده چې صفات ذاتی که صفات الافعال دا نه عین دا نه غیر دي. اوس صفات ذات چاته وایي چې خالي ذات سره تعلق دي، مضاف الیه نه غواړي. کل حیات، لکه حیات دا د رب صفت ده، مضاف الیه نه غواړي. حیات څه معنی؟ دا صفت ده لپاره د رب حیات، چې شان د رب له وجې د صفت د حیات نه صحت العلم والقدرت دي، غیر ته اضافت نشته. حیات صفت ته د رب چې شان د رب له وجې د صفت الحیات نه صحت العلم والقدرت، یعنی علم صحیح کېدای شي، قدرت صحیح کېدای شي. بالفعل اضافت علم قدرت ته نشته. دا صفت ذاتی ده، داسې علم صفت ذاتی ده. علم صفت ته د رب چاته وایي؟ علم هغه صفت ده چې شان د موصوف چې رب ده له وجې د صفت العلم نه صحت الکشف وي. داسې نه چې کشف المعلوم بالفعل، دا نه چې معلومات ته بالفعل اضافت وي، خو نه، علم صفت ته لپاره د رب سبحانه چې شان د رب له وجې د صفت العلم نه صلاحیت الکشف وي. داسې نه چې کشف المعلومات بالفعل، حتی چې معلومات ته اضافت وي، نشته اضافت. دا صفات ذات، داسې قدرت، دا صفت حقیقي ده، یعنی دا صفت ته لپاره د رب سبحانه چې شان د رب له وجې د صفت القدرت نه صحت الایجاد ده، صلاحیت الایجاد. داسې نه چې ایجاد د موجوداتو بالفعل کې موجودات ته بالفعل اضافت نشته. ایو صفات الافعال دي چې اضافت یې افعالو ته، لکه یحیی صفت د رب ده چې شان د رب له وجې د صفت الاحیا نه حیات ورکولي زید ته. دا ګوره دا جان ته یحیی ده، حیات ورکولي تا ته، دا جان ته یحیی. حیات ورکولي ما ته، دا جان ته یحیی. نو صفت یحیی غیر متناهی ده په معنا د لا یکیف الا الدین. حیات ورکول تا ته، ما ته، بل ته، هر کائن ته، هر کائن یعنی موجود، هر کائن ته الله حیات ورده، هغې مناسب. ځمکې کې حیات ته، بوټو کې حیات ته، انسانانو کې حیات ته، حیواناتو کې حیات. دنیا غیر متناهی ده په معنا د الله غیر، په معنا د لا یکیف الا الدین. هغه په ځای نه ده ولاړه، دا په مخه روانه ده. دا مخلوقات روزي. بیا د قبر زندگی ده، دا هم یوه دنیا ده کنه، دا مخلوقات دي. بیا قبر نه بعد بیا زندگی ده قیامت، هغه مخلوقات دي. دا مذهب د اهل سنت ده چې صفات الذات او صفات الافعال دا ټول چې واخلي لیست عین ذاتی، دا نه دي عین ذات ته الله مفهوما، نه دي غیر الله پاک نه ذو انفصال چې نه جدای په وجود کې، جدا په وجود کې نه. اما مذهب د حکماو دا ده چې صفات عین ذات دي. دا دو مذهب ده، یعنی ذات ته الله لکه چې ذات ته الله ده، داسې ذات ته الله دا علم ده، داسې ذات ته الله دا قدرت ده. نو حکماو مذهب دا د فلاسفه چې صفات عین ذات دي. ذاته تعالی کما هو ذاته، ذات ته الله لکه چې ذات ته، کذالک هو العلم، دا علم ده. اما مذهب د معتزله دا ده، دوه قوله دي معتزلهونه. یو قول دا ده اینا غیره، چې دا صفات څه دي؟ دا غیر ذات دي، الله نه جدا دي په وجود کې. دا دو مذهب معتزله وایي چې دا غیر دي، وجودن غیر دي. لکه ګوره د وایي چې علم د واجب تعالی دا عقل فعال پورې قایل ده،
علم د واجب تعالی عقل فعال پورې قائم دا مختلف اقوال دي نو تو داسې وایي معتزله چې صفات ته الله غیر ذات دي هاي صفات ته الله غیر ذات شو په وجود کې بیا الله تعالی ولې وایي د عالم هغه چاته وایي چې د پورې علم قائم چې علم الله پورې نه ده قائم قدرت الله پورې نه ده قائم بیا الله څنګه عالم ده الله څنګه قادر ده نو چې صفاتو ته غیر وایي په وجود کې نو دا اصل کې نفي کوي عالمیت دی الله د عالم هغه چاته وایي قام بالعلم قادر هغه چاته وایي قام بالقدرت ضارب هغه چاته وایي قام بالضرب چې بل پورې قائم دي یا خدا په حقیقت کې نفي دي صفاتو ده یا خدا الله عالم نه مانی بل کول دا د معتزلهونه چې دو صفات مکمل نه مانی اسې منی نه یو کول پیدا سه چې نه غیره دا غیر په وجود کې ځان بل چرته قائم دي الله پورې نه قائم دا په حقیقت کې نفي دي صفات ده بل کول دا د معتزله نفي صفات بالکلیه چې الله پر صفات مکمل نشته ها چې مکمل نه ده بیا الله علیم څنګه ده چې رفع صفات منی نه بیا الله علیم څنګه ده دو وایي ذات ته الله په دې اعتبار چې د تعلق معلوماتو سره ده عالم ده ذات ته الله په دې اعتبار چې تعلق مقدوراتو سره ده دا دنیا مقدورات دي قادرن بیا الله قادر ده نو الله ذات خو منی خو صفات بالکلیه نه مني او دو دا وایي چې کوم اثار په صفاتو صادري دا یعنی په ذات ته الله صادر مرتب دي یعنی ذات ته الله په دې حیثیت چې تعلق معلومات سره ده اوس عالم ذات ته الله په دې حیثیت چې تعلق موجودات سره ده عالم قادر دا څه وجه ده چې دا خبره کوي چې صفات نفي وایي دا کل اثرات چې په صفاتو مرتب دي دا په ذات مرتب دي صفات ولې نفي کوي وایي ځکه دا خو ابطال د توحید ده چې ته صفات هم منې دا قدیم دي ذات ته الله قدیم ده دا توحید خلاف ده دا خو یو قدیم دي نه ومنله جواب دا دی چې نه توحید دې ته وایي چې ته جدا جدا شیان وجودات منې چې وجودات جدا جدا دي دې ته تعدد د قدمه وایي چې وایي تعالی ځان ته وجودي علم ځان ته وجودي قدرت ځان ته وجودي اوس تعدد د قدمه ده نو تعدد عبارت ته تعدد د ذواتو نه دې ته تعدد وایي لکه تاسو مونږ کې تعدد ده ځکه ذوات جدا جدا دي دې ته تعدد وایي صفات ته رب دا خو نه دی متعدد ذات دا خو په اعتبار د ذات سره الله نه غیر نه دی نو تعدد د قدماو چېرته راغلی دا خو پسه که ذات غیر ده حالانکه علم قدرت دا د الله په وجود موجود دي نو نه دي دا غیر وجودن حتی چې لازم چې تعدد د قدماو وجود کې نه دی غیر د رب په وجود موجود دي نو تعدد خو نه ده راغلی شرک خو نه ده راغلی تعدد د قدماو ده خو یو ذات قدیمه منو چې رب ده باقي صفات هغه د رب په وجود موجود دي ځان ته وجود نه لري تعدد عبارت ته تعدد ذوات نه چې ذوات جدا جدا دي پس بیا شرک ده حاجی ځکه ویله صفات الله لیست عین ذاتی صفات رب نه دي عین ذات مفهوما ولا غیرن الله نه غیر نه دي ولا غیرن سواه غیر خودی په مفهوم کې خو سواه د ضمیر ذات ته راځي چې سوای د ذات نه یعنی وجود علاوه ذات نه بل وجودي داسې غیر نه دي اگر که مفهوم غیر ده اینو خو مفهوما غیر ده ذات نه ولا غیرن سواه دا ضمیر ذات ته راځي غیر نه دي سواه چې دا په وجود کې از ذات نه علاوه زن فصالی
دې ته اشاره ده چې مراد غیرت نه غیرت اصطلاحي ده. غیرت اصطلاح کې غیرت څه ته وایي چې وجود کې جدایي، دا غیرت اصطلاحي ده. لکه تا ما یو بل نه وجود کې جدایي، غیرو وجود کې جدایي، دا غیرت اصطلاحي. دا معنا ولا غیرا، غیر نه دي دا صفات. سواهو چې غیرت اصطلاحي ده، سواهو چې دا غیر په وجود کې ځان فصالي، ځان فصالي دا د غیرت اصطلاحي ترجمه ده. غیر اصطلاحي څه ته وایي؟ هو الذي يمكن انفصال عن الذات. غیر اصطلاحي دې ته وایي چې وجود جدای ذات نه، وجود جدا کېدای شي ذات نه. غیرت نه مراد غیرت لغوي نه ده، ځکه ذات صفاتو کې خو غیرت شته، چې غیرت لغتن ده، یعنی مانن معنا له سره خو غیرت شته کنه. ځکه ذات یو مفهوم ده، صفات بل مفهوم ده، نو غیرت مفهومي شته، غیر دي مفهومان، خو نه دي غیر وجودن. وجود په اعتبار نه دی غیر، اگر که معنی غیر ده. سواه زن فصالی، اشاره دیتا تا زن فصالی کی چې غیرت نماز غیرت اصطلاحی ده، چې غیرت فی الوجود ده، چې انفصال ممکن ذات نه. انا چې د غیرت لغوي نه ده، لغت کې غیر. لغت کې غیر څه ته وایي؟ چې هغه لغت کې مغایرت ته وایي، مفهوما په معنا کې. ځکه ذات صفاتو کې خو مغایرت شته کنه. نو نه عین دي، ځکه صفت خو نه عین موصوف. انا غیر دي، یعنی لا تنفک عن ذاتی تعالی، واجب تعالی ذات نه جدا نه دي ازلا ابدا. لا غیرو، غیر نه دي وجودن ازلا و ابدا. ایو دي مخلوق صفات دي، هغه خو داسې دي چې عین نه دي، په وجود کې عین نه دي، بلکې غیر دي په وجود کې. ایمن کا صفات چې دي دا خو عین نفس نه ده، عین روح نه ده، بلکې دا وارث دي. علم تا پر قائم ده، مجازي علم ده، عرض ده. قدرت تا کې ده، عرض ده. نو صفات مخلوق نه دي عین ذات، غیر دي په وجود کې، وجودن غیر دي. عین نه دي په وجود کې، بلکې غیر دي په وجود کې، وجودن غیر دي. او مفهوم هم غیر ده. دا شو. ورپسې وایي صفات الذات والافعال ترا، صفات الذات والافعال ترا قدیمات المشونات الزوال. صفات الذات والافعال ترا، که صفات ذاتی دي که صفات الافعال دي، ټول ترن په معنا د ټول، ان ټول صفات، که صفات الافعال دي که صفات الذات دي، قدیماتون دا قدیم دي، نه دي مسبوق بالعدم، نه دي مسبوق بالعدم. دې ته قدیم زمانی وایي چې مخکې تېنه عدم نه وي. بیا دا قدیم زمانی دو قسمه ده. کله داسې قدیم زمانی چې نه وي مسبوق بالعدم صریح، واضح عدم نه وي مخکې وجود نه. ایو داسې ضمني عدم راتلی شي، صریح عدم نه وي. کله داسې چې نه عدم صریحي نه عدم ضمني. هر چې دا چې قدیم زمانی چې نه وي مسبوق بالعدم، مخکې تېنه عدم نه وي صراحتاً، اگر کوي عدم ضمنن، لکه صفات ته الله، دا قدیم دي. صراحتاً مخکې عدم نشته. خو دا دي کنه چې الله ذات پورې خو قایم دي، ذات ته الله پورې دا قایم صفات دي. نو قیام غیر پورې شته چې ذات ته الله ده. نو دا قیام بالغیر دا معنا د احتیاج ده. نو دا ضمني عدم راغی، ځکه چې یو شي کې احتیاج خو دا عدم یې کړ، لکه تا ما محتاج یو، دا احتیاج
دا ادم ده. نو صفات د رب چې دي دا قدیمات دي، یعنی قدیم بی زمان دي. نشته مخکې تېر آدم صریح، صریحي آدم نشته صفاتو کې، ځکه دا ازلي دي. ضمني آدم لري، هغه دا چې الله ذات پورې قیام وکړي. نو دا قیام بی ذات دا ضمني آدم ده. الله پاک هم قدیم ده بی زمان، نه صریح آدم لري یا نه ضمني آدم لري. الله پاک صریح آدم نه لري، الله وجود قدیم ده، نه ده مسبوق بالآدم. صراحتا مخکې آدم نشته، محال ده آدم. ولې واجب تعالی ده؟ واجب تعالی خو وایي دی ته چې وجود عین ذات وي. ذات حقیقت عین وجود ده. چې عین وجود ده نو صریحي آدم خو ختم ده وجوب له وجې. ضمني آدم نشته. ضمني آدم دا چې بل پورې قایم وي یا یې حاجت وي بل ته، دا ضمني آدم ده، دا نشته. ذات الله قدیم بی ذات و زمان ده. قدیم بی ذات محتاج نه ده علت ته، وجود عین ذات ته. قدیم بی زمان نه ده مسبوق بالآدم، وجود نه مخکې آدم نشته. نو قدیم ذاتی دی ته وایي چې علت ته محتاج دی. نو واجب تعالی وجود قدیم بی ذات ته، علت ته نه ده محتاج، وجود عین ذات ته، یو علت ته څنګه محتاج؟ قدیم بی زمان ده، یعنی مخکې نشته آدم، نه آدم صریح نه آدم ضمني. خو صراحتا آدم شته. الله وجود عین ذات ته، مخکې آدم نشته، محال ده محال. نه ضمني آدم شته. ضمني آدم څه ده؟ قیام بالغیب، بل چا ته خو حاجت نشته. یا د ضمني آدم نشته، امکان نشته بیا چې امکان نه وي به ضمني آدم و. ځکه امکان دی ته وایي سلب ضرورت الوجود، چې ذات کې وجود نه ضروري، دا بیا ضمني آدم ده. چې ذات کې وجود نه ضروري، دا ضمني آدم ده. نو الله پاک صفات، الله ذات سبحانه دې کې خو نشته امکان. نو الله ذات قدیم بی ذات، قدیم بی ذات دا چې علت ته محتاج ده. الله ذات قدیم بی زمان، قدیم بی زمان دا معنا چې آدم نه لري مخکې، نه آدم صریح لري. ځکه واجب ذات ته بیا وجود عین ذات ته بیا به آدم صریحي څنګه راځي؟ انا آدم ضمني لري. ضمني آدم څه چې امکان وي پکې، چې امکان وي به آدم ضمني راته. ځکه امکان کې حاجت وي، حاجت امکان ضمني آدم ده. الله خو واجب ده، نه صریح آدم شته، ځکه واجب الوجود ده، وجود عین ذات ته. نه ضمني آدم شته، جواز الاحتیاج دا نشته پکې چې ده کې حاجت وي. ولې؟ واجب ده بیا، واجب خو وایي ته چې ده کې حاجت نه وي. مسونات الزوالي صفات الذات والافعال طرا. که صفات ذاتی دي چې صرف ذات سره انحصاري، که صفات الافعال دي چې غیر ته اضافتي، لکه مونږ ویله احیا اماتت، بل ته حیات ورکول دا ګوره غیر ته اضافت ده. بل ته موت ورکول دا غیر ته اضافت ده. اعزاز بل ته عزت ورکول غیر ته اضافت ده، دا عزت ورکول. اذلال بل ته ذلت ورکول غیر ته اضافت ده. دا که صفات الذات دي، که صفات الافعال دي. طرن ټول قدیمات مسونات الزوالي، دا ټول قدیم دي. مسونات الزوالي دفع د سوال کې چې قدیم نه مراد قدیم بی ذات ته. قدیم بی ذات خو دې ته وایي چې سره علت ته حاجت نه وي. ادا صفات چې دي رب ته خو حاجت شته که نه؟ آیا موصوف ته دو پورې قایم دي؟ دی وایي نه نه، داسې قدیم نه دي چې قدیم بی ذات دي. ذات خو نه ده قدیم، ځکه چې غیر پورې خو قایم دي، رب پورې خو قایم دي. خو مسونات الزوالي زوال ممتنع ده، عدم ممتنع ده. په صفاتو د رب باندې عدم ممتنع ده، عدم نه پرایي. ځکه که عدم راشي نو به لازم چې حدوث و تالي باطلون،
نه عدم سابقه شته نه عدم لاحقه شته. سابق عدم دی ته وایي چې وجود نه مخکې عدم وي. صفات وجود نه مخکې عدم نشته، دا عدم سابقه ده. ولې که عدم سابقه راشي بیا خو حدیث شو، چې مخکې عدم وجود نه بیا خو حدیث دی. لکه تا موجود ده مسبوق ته په عدم صریح، یعنې مخکې عدم سابقه مو پاره شته. نو که صفاتو پر عدم سابقه راشي بیا خو به لازم چې حدوث انا عدم لاحقه راځي. ځکه عدم لاحقه خدا منه چې وروسته عدم راشي رافع للوجودي، وجود ختم کی دې ته عدم لاحقه وایي. چې وروسته د وجود نه بعد عدم راشي رافع للوجود، چې وجود پاره رافع وي حال لري کی. نو صفات الله قدیم دي، نه عدم سابقه لري انا عدم لاحقه لري. نو وروسته مخکې عدم شته، نو وروسته عدم شته. صفات ازلي دي کنه. که مخکې عدم راشي بیا خو به حدیث وي، که وروسته عدم راشي بیا به حدیث وي. بیا خو به لازم شي خیر و د ذات ته واجب تعالی صفاتونه، اخیر و د ذات ته الله کمالاتونه وتالي باطلون. ځکه ویله قدیمات مسونات الزوال، دا قدیم دی محفوظ دی زوال نه عدم نه. اوس صفات یو صفات ذات دي. هغه مونږ ویله چې صفات ذات دې ته وایي چې صرف ذات متعلقات دي، غیر ته اضافت دی یوه معنی. بله معنی ادام ده چې صفات ذات دې ته وایي چې نفي نه نکیز راځي. دا څو خبرې کوي ما یلزم من نفي نکیزو، چې نفي نه نکیز راځي دې ته وایي صفات ذات. لکه علم قدرت دا صفات دي، دا صفات ذاتی دي. څه معنی نفي نه نکیز راځي. که علم نفي کې خو جهل راځي، که قدرت نفي کې خو عجز راځي. دا صفات ذات چې نفي نه نکیز راځي. یا صفات الافعال دي، هغه صفات چې افعالو ته اضافت دي. لکه احیا اماتت، حیات ورکول زید ته. داسې اغنا غنا ورکول زید ته. ترزیق رزق ورکول زید ته. تخلیق وجود ورکول زید ته. دا یې غیر ته اضافت ته. دې ته صفات الافعال وایي. صفات الافعال چاته وایي؟ یو خدا معنی چې غیر ته اضافت وي. بل دا ما لا یلزم من نفي نکیزو، چې نفي نه نکیز نه راځي. لکه احیا نفي کې نکیز نه راځي، لکه اماتت راځي کنه. لا احیا نه راځي. اماتت الله محیی ده، غیر ته حیات ورکوي. نکیز هم ټیک ده، الله ممیت هم ده، بل ته موت ورکوي. نو نه لازمیږي اماتت نه لازمیږي اماتت نه نفي د احیا. نو صفات الافعال دې ته وایي چې نه لازمیږي نفي نه نکیز. یعنی نفي د احیا نه لازمیږي نکیز، چې لل احیا ده. لل احیا نه لازمي، بلکې اماتت په نفي د اماتت سره نه لازمیږي نکیز، چې لل اماتت ده، بلکې احیا. دې ته صفات الافعال وایي. ځکه صفات الافعال هر صفت فعل ته مضاف ده. که احیا ده فعل ته مضاف ده، که اماتت ته فعل ته مضاف ده. داسې نه چې نفي د احیا راځي. که اعزاز ده خو فعل ته مضاف ده، تا ته عزت درکول، ما ته عزت راکول. که بیا اذلال ده نفي د اعزاز نه راځي، بل ته ذلت ورکول. نو اعزاز هم فعل ته مضاف، اذلال هم فعل ته مضاف. په اعزاز سره اذلال نه نفي کېږي، او په اذلال سره اعزاز نه نفي کېږي. اعزاز هم شته دی، اذلال هم شته دی. تعز من تشاء و تذل من تشاء. اوس ذات صفت دې کې څه فرق ده؟ ذات دې ته وایي چې ممکن وي چې متصور بالاستقلال وي، یعنې تعقل مستقل کېدای شي. صفت چاته وایي؟
چې نه ممکن تصور الا طبعا په تبع د غیر ذات صفت کې خدا فرق دی چې صفات چې دي دا وجود رابطي لري وجود فی نفسه هم لري او وجود رابطي لري خدا دا چې وجود فی نفسه او وجود لغیره وجود فی نفسه دا دا چې په غیر کې واخلي چې غیر کې واخلي نو متصور بالاستقلال نه ده چې کوم شی وجود فی نفسه لري او وجود فی نفسه وجود رابطي لکه سواد بیاض دا بیاض ده دیوال پورې کړل وجود فی نفسه هو وجود فی غیره وجود فی نفسه د بیاض خوشته دی هو وجود فی غیره هغه وجود فی نفسه د بیاض دا ده چې دا وجود فی غیر ده په محل کې چې په محل کې واخلي باید په وجود فی نفسه شته نو وجود فی نفسه وجود فی غیره دا صفات دي دا نو ذات دې ته وایي چې دا متصور بالاستقلال متعقل ځکه نه وجود فی نفسه وجود رابطي فی الغیر الصفات وجودها فی نفسه ووجودها فی غیره صفات وجود فی نفسه دا ده چې په غیر کې واخلي تا علم تا پر وجود فی نفسه خو لري علم هو وجود فیک تا علم وجود فی نفسه دا ده چې تا پورې قایم چې تا پورې قایم نه چې وجود رابطي کټ کې تا نه ربط کټ کې نو وجود فی نفسه به ختم شي عدم رابطي مستلزم عدم فی نفسه لره دې ته عرض وایي چې وجود فی نفسه وجود رابطي چې ربط واخلي به د پر وجود فی نفسه که عدم رابطي پر راوړي اما هل نه کټ کې به بده معدوم فی نفسه شي عدم رابطي مستلزم عدم فی نفسه لره نو چونکه صفات دو وجود خوشته دی فی نفسی الا انه وجود فی غیری مگر دا فی نفسی وجود دا د خپل وجود چې په محل کې واخلې یا دا نه د متصور بالاستقلال بلکې تابع د محل ده ایو ذات ته وایي چې ممکن چې متصور شي بالاستقلال اوس حاصل دا ده چې بعضې خلک وایي چې صفات غیر ذات دي هغو دا مطلب ده چې صفت خو قایم دي ذات وي ذات مقدمه ده صفتي به څنګه صفات عین ذاتي صفت خو قائمة بذات صفات خو قایم دي ذاتي ذات تقدم صفاتو باندې دا خو ضروریاتو نه ده بعضې وایي چې نه صفات غیر ذات نه دي صفات عین ذات دی دا حکما وایي څه معنا یعنې ذات نه د منفک صفاتو نه دا معنا ده د دې چې صفات عین ذات دي لکه حکما چې وایي یعنې ذات نه د منفک جدا صفاتو نه دا معنا د عینیت ده دا حکما داسې وایي چې صفات عین ذات دي یعنې ذات نه د منفک صفاتو نه اهل سنت دا وایي لا عین ولا غیر نه عین دی نه غیر دی ولې که عیني وجودن لا عین ولا غیر نه دی عین ذات نه دی یعنی مفهوم عین نه ده ولې که عین ذاتي لکان ذاتا بیا خو صفات ذات شو بیا خو صفت نه ده نو نه دی عین ذات مفهوما وإلا لكانت ذاتا وطالبات غیر ندی ولکه غیر واجب تعالی دا صفات غیر واجب تعالی وجود کې جدا حیثیت لري وجود جدا لري لازم الترکیب بیا لازم چې ترکیب من الذات و صفات و طالبات ځکه غیر نه ترکیب راځي کدا صفات غیر ذاتی ذات پورې خو قایم دي ای غیر تینا وجود غیری دا خو ترکیب په واجب تعالی کې راغلی من الذات و صفات وهو من المحالات
اوس صفات ذات کوم دي لکه حیات ته، علم ده، قدرت ته، اراده ده، کلام ده، سمع ده، بصر ده، دا قدیم بالاجماع دي. دا ټول صفات قدیمه دي. ایو صفات الافعال دي. دې باره کې شاعر دا ویله ناظم چې قدیماتون که صفات ذات دي که صفات الافعال دي چې غیر ته اضافه دي دا قدیم دي. اوس چې دا قدیم شو صفات الافعال، اوس صفات الافعال دا خو داسې صفات دي چې غیر ته اضافت دي لکه یحیا تا ته اضافت ته، ما ته اضافت ته. یحیا بې د دې نه راځي چې تا ته اضافت نه ته نه یې مرتب ترای تا ولا یحیا نه راځي ما یحیا پس راځي چې زه په مرتبم. اوس صفات الافعال خو غیر ته مضاف دي مضاف الیه ته او ناظم وایي چې نه دا قدیم دي. بیا خو لازم چې قدم د مخلوقاتو او طالباتو بیا خو مخلوق هم قدیم شي ځکه صفات الافعال خو مخلوق ته مضاف دي. ادای صفت مجموع الطرفین ده. احیا د الله تعالی را تا ته اضافت ده چې ته نه نو تا احیا نه راغلی چې زه نه ما احیا نه راغلی. او دا وایي چې صفات ذات هم قدیم دي هغه ذات سره تعلق ده. ٹھیک شو خو صفات الافعال هم قدیم دي. نو صفات الافعال دا خو د مجموع الطرفین صفات دي. دا خو لازم چې قدم د عالم و طالباتن دا خو ته قدیم زه به قدیم چې احیا قدیمه ده په یحیا اضافت خو تا ته ده دا خو ته قدیم شي زه قدیم شو په طالباتن. جواب دا ده چې صفات ذات هم قدیم دي صفات الافعال قدیم دي په اعتبار د مبادئ سره. مبدا د صفات الفعل دا قدیمه ده. ګوره صفات الفعل څه ده احیا مبدا یې څه ده الله چې تا ته حیات درکوي مبدا اصل خو قدرت ده. الله چې تا ته حیات درکوي مبدا اصل خو علم ده. نو صفات الافعال قدیم دي په اعتبار د مبادئ مبدا او اصل په اعتبار قدیم دي. دا مسله شوه. اوس احناف داسې وایي چې صفات الافعال قدیم دي لکه دا اوس مونږ ویله. اشاعره دا وایي چې نه دا حدیث دي. صفات الافعال خو حدیث دي ځکه دا خو اضافت غیر ته غیر حدیث ته نو صفات الحدیث صفات حدیث شو. اشاعره داسې وایي. احناف وایي دا قدیم دي لکه ته چې ویلي دي دي دا قدیم دي صفات الافعال. احناف وایي صفات الافعال قدیم دي. اشاعره وایي دا حدیث انا حادثه دا صفات دي دا حدیث. تطبیق یې دا ده چې اشاعره وایي حدیث دي دا ټیک ده دا صفات حدیث دي په اعتبار د مضاف الیه سره ځکه یحیا اضافت تا حیات ته ده ما حیات ته ده دا یې مضاف الیه ده. نو صفات الافعال حدیث هم دي لکه اشاعره چې وایي په اعتبار د مضاف الیه. ولې مضاف الیه حدیث ته کنه تا حیات ته ما حیات ته تا موت ته ما موت ته نو مضاف الیه حدیثه ده نو دا صفات حدیث. اشاعره داسې وایي دا یې تطبیق ده. احناف وایي قدیم دي په اعتبار د مبادئو سره. دا یې وجه دی تطبیق شو بین المذهبین چې احناف وایي قدیم دي په اعتبار د مبادئ او اصولو سره. اشاعره وایي حدیث دي په اعتبار د مضاف الیه سره. تورن په معنا د کل ښه دي. بس